أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 21 اور 22 ویلے کی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام قصه چې نو هغه روانه وه خو دې خبرې وضاحت مخکې موږ څو پیرې کړی دی. قرآن پاک کې چې کم واقعات ذکر کیږي نو د کم ځای سره چې څومره حصه نه عبرت خلکو ته حاصلېږي او د خلکو دپاره باعث عبرت جوړېږي نو الله جل جلاله هم د هغې ځای تذکره کوي، هغه خبر چې نو هغه ذکر کوي. د عام چې نو هغه کتابونو په شان او عام چې نو هغه د قصو کتابونو وغیره ډایجسټ د هغې په شان نه دی چې مطلب یو قصه شروع کړي او منو عن چې نو هغه ټوله ذکر کړي او د هغې هر یو خبره ذکر کوي. نو هم دغه وجه ده چې کله الله رب العزت چې نو هغه وویل دوی هلتې خرڅ کو نو بیا دې په لاره څنګه رالو. تفاسیرو کې لیکلي چې نو هغه د دغه ځای او د مصر چې نو اته نه لس ورځې چې نو هغه فاصله وه په لارې څنګه راوستو څنګه کم ځای کې دمک کړي وه کم ځای کې خوراک کړو کم ځای اسکاک کړو نو د دغې خبرونه قرآن پاک چې نو هغه خاموش دی او چې کم ځای مقصودي خبره ده نو هم د هغې الله پاک ذکر کوي. نو الله وی وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته هغې کس چې د هغه نو اخیستی ولو یوسف علیه السلام په مصر کې نو وی ویلو خپلې کور واله ته اکرمي مثواه چې ښه وساته عزت دی نو هغه وساته دله د عزت ځای ورکړه عسا ان ینفعنا نږدې ده چې دی مونږ ته نفع ورسوي او نتخذه ولده او یا مونږ دی خپل زوی چې دی نو هغه جوړ کړو. اوس دا څوک ولو نو کم سړی چې اخیستی و نو دې سړی نوم چې دی نو هغه قطفیر و. قطفیر دا چې نو هغه د مصر د بادشاهت کې دی وزیر خزانه ولو او د ته به په وخت کې به چې کم وزیر خزانه نو هغه ته به عزیز مصر ویلو نو د ځکه په عزیز مصر باندې چې نو هغه مشهور دی او د خپل نوم چې نو هغه قطفیر و. او دغه وخت کې چې کم بادشاه ولو نو د هغې بادشاه نوم چې نو هغه ریان بن ولید و. نو دغه ریان بن ولید هغه بادشاه ولو دی ورسره چې نو هغه عزیز مصر و دی چې نو هغه وزیر خزانه ولو. یوسف علیه السلام چې کله دغه قافله راورسېدله نو دی چې نو هغه مخې ته پسې کسان وتلو نو دی د دغې قافلې سره ملاقات وکړو نو قافله کې چې وکتل یو ښایسته ښکلی چې نو هغه ځوان دی ماشوم دی نو دی ورته وی دا هم خرڅوي نو وی او دا زمونږ غلام دی او مونږ دی چې نو هغه خرڅو. نو خلک چې رالل نو هر سړی چې یوسف علیه السلام حسن او جمال ته کتل او د هغه کې د نبوت چې نو هغه آثار هم ډېر زیات ولو نو هغه برکات پکې هم ول نو د دغې په وجه باندې خلکو ریټونه لګول آن تر دې چې د یوسف علیه السلام قیمت د حد نه زیات چې نو هغه ووتلو. نو چې کله د حد نه زیات ووتلو نو دغې کس وی چې زه یوسف علیه السلام به الله ورکوم چې د دوی په وزن په قدر سوره چې د یوسف علیه السلام وزن دی د دغې وزن په قدر باندې چې نو هغه ماته سره زر سپین زر ریخم دجنه او مشک میلاو شي. تفسیر خازن کې لیکلی دی وایي چې نو هغه د یوسف علیه السلام په دغه وخت کې وزن چې نو هغه 400 کیلو او بیا چې نو هغه د یوسف علیه السلام چې نو وزن دغه تفسیر مدارک کې لیکلی دی یوسف علیه السلام په دغه وخت کې عمر مبارک چې نو هغه 19 کاله ولو بیا 14 کاله چې نو هغه د عزیز مصر په کور کې پاتې شو
او بیا د هغې نه وروستو د 30 سال په عمر کې چې نو هغه وزیر جوړ شو، وزیر خزانه چې دی نو هغه جوړ شولو. او بیا د 33 سال په عمر کې ورته الله پاک حکمت ورکړلو، او 40 سال په عمر کې ورته نبوت میلاو شو، او د 120 سال په عمر کې چې نو هغه بیا وفات شو. نو بهرحال نو چې کله دغه باندې نو په هغې باندې د خلکو اخیستلو چار چې دی نو هغه ختم شو. منګه ویلو پرونو چې دا ټول کار تکوینی الله پاک چلول. مونږ خو اتفاقی خبرې وي، خدای اتفاقی نه وي. الله رب العزت چې نو هغه منصب ته رسو، نو چې کله هغې منصب ته رسولو نو د بادشاه دی الله پاک جوړو. نو چې بادشاه یې جوړو نو د هغه له د بادشاه په کور کې پاتې کېدل په کار ول چې هغه تربیت واني. نو قیمت چې نو هغه بړاو شلو. نو چې کله بړاو شلو دغه حد ته ورسېدو نو دغه وزیر خزانه چې نو هغه قطفیر رالو. نو چې کله دی راغلو نو دوی او دا قیمت چې نو هغه زو ادا کولی. نو دی په دغه قیمت باندې چې نو هغه په سرو زرو، سپینو زرو، مشکو باندې او ریخم د یوسف علیه السلام د وزن په قدر چې نو هغه ورکړل، او یوسف علیه السلام چې نو هغه واغستلو. دیو جن چې نو هغه لیکلی دی وایي چې نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي په دنیا کې 3 سړی چې نو هغه 3 کسان دا ډیر زیات هوښیار تیر شوي دي. په ټوله دنیا کې د دوی په شانتي هوښیار چې نو هغه څوک نه ولو. 2 سړي ول او یوه ښځه وه. سړو کې وړمبنی چې نو هغه دغه قطفیر ولو چا یوسف علیه السلام چې وپېژندلو او په دومره باري رقم باندې چې نو هغه یوسف علیه السلام یې واغستلو. نو د یوسف علیه السلام کې چې نو هغه اثرات چې نو هغه تبرکات ښکاره شي ول. نو د په شان هوښیار سړی چې نو هغه دنیا کې نه تیر شوی. 2م نمبر باندې چې نو هغه صفوره کما چې حضرت نو هغه حضرت موسی علیه السلام بیا بیبي جوړه شوله. نو چې کله چې نو هغه بیبي جوړېده دا د حضرت شعیب علیه السلام لور وه. او دې چې نو هغه خپل پلار ته ووی یا ابتی من استاجرته، ای پلاره که تو یو سړی په اجرت ځان سره ږدی نو دا چې نو موسی علیه السلام دې ځان سره په اجرت باندې کېده. یو خو ده کې دا صفت دی قوي ډېر زیات دی، طاقتور ډېر دی. ځکه کومه ګډه چې نو د هغوی په 40 کسانو نشوه لرې کولی، هغه اوبی نشوې راوباسلی، هغه بوقی نشوه کولی. هغه موسی علیه السلام تنې ته رها وکړه. او دویم دی چې نو امانتدار ډېر زیات دی، خیانت چې نو هغه رښتي. او نوکر او خماس چې نو هغه ځان سره سړی مزدور دی. نو په هغه کې دا 2 خبرې پکار وي، یو دا چې دی قوي او طاقتور وي، او دویم دا چې امانتدار وي. نو امانتدار دومره دی چې زه په لارې راتلم نو د موسی علیه السلام زمانه مخکې شو، زه د ځان نه وروسته کړلم او ما ته چې کوم ځای کې لار چې نو هغه بدلېږي را بدلېږي نو تو به ګټی ولې، نو ما ته پته لګي چې وس لار دې طرف ته ده. او دریم سړی چې نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی چې نو هغه خپل وفات په وخت کې د خلکو ډایرک خلیفه چې نو هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جوړ کو چې زمانه وروسته به ستاسو خلیفه چې نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وی. نو وی د دې 3 کسانو په شانتي دنیا کې څوک خيار نه تیر شوی. نو بهرحال دی چې نو هغه دغه شانتي ویلو. یوسف علیه السلام چې نو هغه کور ته راویستو. قال نو د څه ویلو لامرأته خپل کور والې ته وی اکرمي مثواه، د ټکانه چې نو هغه به خیال ساتي. دی به کولی شرطه د عام نوکرانو په شانتي ورته ونه ګوري، د غلامانو په شانتي ورته ونه ګوري. د جامه به خیال ساتي، د لباس خیال به ساتي، پیزار خیال به ساتي، د خوراک خیال به ساتي، د سملاستو د زی د ټول هر څه د به خیال ساتي. د عام چې نو هغه غلام په نظر باندې چرته ونه ګوري. اوس د عزیز مصر د قطفیر د ښځې نه څه نوم نو دی کې مشهور قول چې نو هغه دا دی د دې نه زلیخه نوم، او عام قول یو پکې بل هم تفاسیرو کې لیکلي وایي د دې نه راعل نوم. بهرحال نو دی چې نو هغه دغه مسوه د له ټکانه ورکړه عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا. نږدې ده چې نو هغه موږ ته ډېر نفع راکړي، دنه موږ ته چې نو هغه خیر راورسوي. کېدای شي د شته قیمت نه موږ ډېر زیات چې نو هغه ګران خرڅ کو دام ده، یا نوره موږ له چې نو هغه څه نفع راکړي. او نتخذه ولدا، او یا موږ د خپل زوی جوړ کو. نو د دې چې نو هغه بچي نه ولو. نو چې بچي نه ول نو ځکه دا وي و دې وخت شو خو بچي نه ول.
نو وس دا د الله کار دی. الله رب العزت چې نو هغه یهب لمن یشاء اناثا، الله تعالی چې نو هغه وغواړي جزام لوریانی ورکی، و یهب لمن یشاء ذکورا، چاله الله پاک وغواړي جوالکان ول ورکی، چاله الله پاک وغواړي جوالکان او جنکۍ ول دوانه ورکی، چاله الله پاک وغواړي جو عقیم شن چې نو هغه پیدا کی. د الله رب العزت خپل حکمت ته چې نو هغه ورکوي. اوس بچي ورکول نه ورکول دا د الله کار دی، خو د دغې دپاره علاج کول چې نو هغه د بنده کار دی. دیو د بچو د راوړو چې نو هغه علاج کوي. اوس هغه قصه چې نو هغه الټه شوې ده، خلک چې نو هغه بدبخته شوي دي، د الله د ذات نه چې نو هغه د رازق صفت نه یقین کټ شوی دی، نو دی اوس د بچو د نه راوړلو چې نو هغه علاج کوي. بارن نو د دې چې نو هغه وایي بچي نه ولو نتخذه ولدا وکذلک مکننا لیوسف، الله وایي موږ دغه شانتې قوت او طاقت ورکړو یوسف علیه السلام نه، او دغه شان موږ چې نو هغه ځای ورکړو یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې، ولنعلمه من تعویل الاحادیث، او چې موږ وښایو ده ته چې نو هغه د خبرو سلیقه، یعنې چې خلک خبره څنګه کوي، دوو کسانو په منځ کې فیصله به څنګه کوي، ځکه دی چې نو هغه د بادشاه په کور کې پاتې کېږي، نو دا ورته او یا دا هم چې نو هغه مراد اخیستی شي ولنعلمه من تعویل الاحادیث، ځکه یوسف علیه السلام خوب کې دام لیدل او تعبیر رویا چې نو هغه، او بیا الله پاک د تعبیر رویا علم چې نو هغه پوهه دا ولهم ورکړله. والله غالب علی امره، الله رب العزت چې نو هغه غالب دی په خپل هر یو کار باندې، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه چې نو هغه په دې نه پوهېږي. ولما بلغ اشده آتیناه حکما وعلما، الله وایي کله چې نو هغه ورسېدلو یوسف علیه السلام چې نو هغه اشده خپل ځوانۍ ته، وصوره عمره، نو مجاهد رحمه الله چې نو هغه فرمایي وی یوسف علیه السلام چې کله چې نو هغه 13 کالو ته ورسېدو، قتاده رحمه الله وایي چې کله 20 کالو ته ورسېدو. دریم چې نو غالبا ضحاک رحمت الله علیه قول چې نو هغه 33 سال، حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې نو هغه 40 سالو، ځکه عمومي طور باندې نبوت دا انسان چې نو هغه انبیاء علیهم السلام ته 40 کاله عمر کې نو هغه میلایږي. نو لما بلغ اشده، کله چې هغه ورسېدو خپل ځوانۍ ته، اتیناه حکم و علما، نو موږ ورکړو د هغه ته چې نو هغه حکم نبوت و علم او علم پوهه. وکذالک نجزی المحسنین، الله وی دغه شان موږ چې نو هغه بدل ورکو نیکی کوونکو ته. څوک چې هم نیکی کوي، الله وی دا د یوسف علیه السلام سره خاص نه، هر هغه کس چې د اعمال صالحه او نیکی کوله، نو موږ به ورته دغه شانتي چې نو هغه فایده ورکو. اوس دې ځای کې الله په دې یوې جمله کې چې نو هغه یو بهترین سبق چې نو هغه ورکو. وکذالک نجزی المحسنین، سړی د خپل دنیا او آخرت کامیابی غواړي، نو دې سړی له پکار دا چې دې نیک جوړ شي، د محسن جوړ شي. اوس محسن دا د احسان نه دی، او احسان چې دی نو هغه څه ته ویلی کېږي؟ حدیث جبریل کې چې نو هغه راځي، حضور علیه السلام ته چې نو حضرت جبریل علیه السلام رالو، څه خبرو تپوس یې کو، ایمان باره کې، اسلام باره کې، بیا ورته وویل د الله پیغمبره مل احسان، احسان څه ته وایي؟ نو حضور علیه السلام ورته فرمایل ان تعبد الله کانک تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك، تو د الله داسې عبادت کوه لکه ګویا چې ته الله پاک په خپلو سترګو مخامخ وینې. که دغه کیفیت دی نه، نو کم از کم دومره خو چې نو هغه د خپل کیفیت ساته چې الله ما ویني. نو چې کله انسان ته دغه نصیب شو، الله دې موږ ته نصیب کړي، نو بیا چې نو هغه انسان نه په مانځه کې سوچ راتلی شي، او نه چې نو هغه نورې قصې راتلی شي، او چې کله انسان ته دا تصور حاصل شو چې زه الله انم والله ما اني، نو بیا د انسان نه د ګناه چې دی نو هغه تصور د سره کېدی نشي. اوس لوی نقصان چې دی نو هغه دا دی چې موږ ته دغه تصور اصل شوی نه دی، او چې کله اصل شو بیا به صحیح. الله وایي کذالک نجزی المحسنین، داسې بدله موږ نه کې کوونکو ته، احسان کوونکو ته ورکوو، بیا به د الله پاک چې دی نو هغه د غلامیت نه را اخلي او بادشاه به دنه جوړوي. بیا به ته چې نو هغه بادشاه وي، الله به تا د غلامیت نه چې نو هغه را اوچتوي، او د بادشاهت محل ته چې نو هغه به د الله پاک رسوي. الله دې موږ ته چې نو هغه کامله پوهه نصیب کړي.
وقال الذي او ویل هغه کس اشتراه چې اغسته و دی من مصر په مصر کې لامرأته خپل کور والتا اکرمی مسواه چې نو هغه په عزت سره وساته دی خکند د ټکانه اسا نزدې د کې دیشي اين فعنا چې ډیر نفر کړې مونږ ته او نتخذه یا مونږ جوړ کړو دلره ولد زوی وكذلك او دق شانت مكنا منغ زیور کړو یوسف یوسف علیہ السلام ته فی الارض بزمک کې ولنعلمه او چې موږ وخایو دته من تعویل الاحاديث تعبیر بیانول د خوب والله الله پاک غالب دی علی امره په خپل هر کار باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نه پوهیږي ولما او هر کله بلغ چې رسیدو دی یعنی یوسف علیہ السلام اشده اخپل ځوانۍ ته آتیناه نو ورکړو مونږ دته حکما حکمت و علما او علم وکذالک او دغه شان نجزی المحسنین مونږ بدل ورکو نیکی کوونکو ته